کدی تمه د انسان د دره پریکړه کدی تمه د انسان د دره پریکړه بادشاهي وي مبارک شه که ګدای. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ایم پی نیوز ګرانو کتونکو زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری مظفر شاه باچا. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو زما په دې بیک ګراوند کې کتلی شئ چې زه یو پیر بیا د رحمان اباد په هغه محله کې ولاړ یم په کم باندې چې سمو د مخکې مونږ یو پروګرام کړو. دا علاقه د سکول او د بنیادي چې کم سهولتونه دي هر قسمه سهولت د هغې نه د ترقۍ په دې جدید دور کې هم محرومه ده. زمونږ د هغې پروګرام نه پس مونږ د کلي یو ډېر ښه تنظیم ښېګړه پلاحي تنظیم د هغې ځوانان راوچت شوي دي او د دې علاقې سره هغوی څنګ په څنګ ولاړ دي هر قسمه منډه کړی ورله کړې ده. د ایم پی نیوز په هایلایټ کولو باندې د ښېګړې پلاحي تنظیم ملګري او بیا د هغوی په کوششونو باندې دې علاقې له نن یو سکول ټاکلی شوی دی چې هغه به په دې علاقه کې عرضي طور په یو بلډینګ کې منعقد کیږي او د هغې نه پس که بیا هغه کامیاب و نور ماشومان پکې راتلل نو بیا به دغه ګورنمنټ به بیا دغه سکول په مستقل توګه باندې دلته کې بلډینګ به ورله ارینج کوي. نن د دغې کم چې سکول منظور شوی دی دلته کې د هغې افتتاحي پروګرام دی. ښېګړه پلاحي تنظیم چې کوم ملګري دي هغوی به هم دلته موجود وي او د هغې سره د سوات چې کوم ډي ای او صاحب دی هغه به هم راځي. نو دغه ټول پروګرام به تاسو زموږ سره زموږ په سکرین باندې یعنی د ایم پی په سکرین باندې به تاسو دغه ټول پروګرام ګورئ. د دې دپاره زموږ سره اوسئ. ګرانو کتونکو څنګه چې تاسو وینئ زه د دې ګلونو ماشومانو په منځ کې ولاړ یم. دا هغه ماشومان دي چې تر اوسه پورې دوی د سکول نه د تعلیم د زیور نه محروم ول خو اوس به انشاءالله د ښېګړې په کوششونو سره دوی هم خپل سکول به دوی ته به دې ځای کې موجود وي اویلیبل به وي ورته. دغه ماشومان چې زموږ سره ولاړ دي د دوی نه به هم پوښتنې کوو چې په خپل سکول باندې څومره خوشحالي دوی ته محسوس. بچی ستاسو نوم دی؟ ابراهیم. ابراهیم خو تاسو ته اوس دلته کې سکول جوړ شو څومره خوشحاله یې؟ ډېر خوشحاله چې دلته کې نږدې سکول جوړ شي. سکول لرې واړه نه تله. او ته به مخکې سکول ته تلې؟ کوم ځای ته؟ نوي کلي ته. نو څه تکلیف به درته و چې نوي کلي ته به تلې راتلې؟ او چې ستاسې مونږ به سکول ته تلو نو ناوخته کېدو به راته په کور کې قارېده. ټیک شو. بچیه ته خپل نوم ووایه. اسامه. لږ په زوره وایه. اسامه. اسامه سکول درته دلته کې کولاو شو په دې بلډینګ کې په دې نږدې بلډینګ کې څومره خوشحاله یې؟ ډېر خوشحاله یې. ته خپل نوم ووایه بیا. انعام. په زوره وایه. انعام. انعام مخکې به سکول ته تلې؟ نه. اوس به دې سکول ته راځې؟ نو خوشحاله یې؟ نور دلته زموږ سره ماشومان هم ولاړې دي د هغوی نه هم تپوس کوو. لږ سایډ ته شو. څه نوم دی بچیه؟ حجره. حجره سکول ته به تلې مخکې؟ نه قرسم نه تلم دلته لرې دی سکول نه. سکول درنه لرې دی. اوس خو درته به دې نږدې کور کې سکول جوړېږي نو بیا به دې ته راځې او خوشحاله یې دې سکول ته؟ خوشحاله. بله ماشومه زموږ سره ده. بچیه ستاسو نوم دی؟ نازیه. نازیه مخکې به سکول ته تلې زویه؟ نه. اوس به راځې دې سکول ته؟ نو خوشحاله یې ورته. ګرانو کتونکو دا ټول ماشومان دومره خوشحاله دي چې د خوشحالۍ نه ټول نن دوی به د افتتاحي تقریب کې ټول راغونډ شوي دي او دغه کم ځای کې چې به دا سکول پرانسته کېږي همدا هغه ځای خواته ټول راغونډ شوي دي او ولاړ دي. دغه د دوی د خوشحالۍ انتها ده. موږ یو څو تپوسونه نور هم کوو د ماشومانو نه. بچیه ستاسو نوم دی؟ ګلناز. ګلناز. ګلناز بچیه مخکې به سکول ته تلې؟ نه. او اوس خو دا نږدې سکول درته کولاویږي دې ته به راځې؟ خوشحاله یې ورته؟ ستاسو نوم دی بچیه؟ علیه.
الیا مخکې سکول ته تلې نه او اوس به راځې دی نږدې سکول ته خوشحاله یې ورته وروره خپل نوم راته وښیه او بیا راته دا ووایه چې دا سکول درله دلته کې منظور شو به دې پسې دا منډې ترړې چې کومې د تنظیم وهلې دي نو دغې باره کې څه وایه او د سکول به دې راتګ باندې څومره خوشحالي درته محسوس کېږي خوشحاله په دې باندې موږ ډېر زیات شو چې دلته سکول مونږ ته وشي زموږ ماشومان دي 4-5 کالو ماشومان دي هغې لرې تللی نه شي سکول فاصله زموږ نه ډېره لرې ده او چې دلته دغه شي نو ته ډېر غټ سهولت ډېر زما نوم خو بختیرن دی د محمد رحمان اباد برابرو او زه په دې سکول باندې ډېر زیات خوشحاله یم چې زموږ ماشومان مطلب دی لکه دا به د 4-5 کالو ماشومان زموږ کته سکول ته نشي تللی په دې باندې مخکې ما په ویډیو باندې خبره ورکړې وه چې زموږ ماشومان ته ډېر تکلیف دی او د ماشومان نشي کېدای خو د پلای تنظیم کریم آباد لکه موږ ډېر خوشحاله یو چې هغوی زموږ سره تعاون وکړو ډېره منډه تړلې وله او دا دې سکول منظوري دلته کې موږ له وکړله بیا زما د طرف نه دا ځای وله موږ ورکړو الله پاک دې کړو چې دا سکول زموږ مخکې لاړ شي وچلېږي او موږ سرکاري طور مطلب دا د یو سکول جوړ شي سکول درته کولاو شو ستاسو ماشومان به هم اوس سکول ته تللی شي نو څومره خوشحالي محسوس کوئ تاسو زما نوم خانزاده دی او موږ په دې خبره باندې ډېر خوشحاله یو چې دلته موږ ته دا سکول دلته کې وشي نو لکه مطلب دغه دی چې زموږ د واړه ماشومانان کته ورته تکلیف ده کته تللی نه شي لکه ډېر زیات ورته تکلیف دی دغه چې ماشومانان دغه تللی نه شي ګاډو ماډو یاره ده نه شي تللی او تکلیف دی موږ ته موږ په دې خبره باندې ډېر خوشحاله یو چې دلته کې دا سکول وشي زموږ سره د ښېګړې پلاحي تنظیم چې کم کارکنان دي کم ممبران دي هغه هم په دې ځای کې موجود دي د هغوی نه به هم پوښتنې کوو او تاسو ته به یې د MP په سکرین باندې دا دغه راته ووایه چې به د سکول پسې څومره منډې ترړې وشوې د تنظیم په سطح باندې او څنګه په وجود کې مو راویستو ده او نن درته خوشحالي څومره محسوس کېږي مونږ نن ډېر خوشحاله یو چې دا محلي واړه واړه راغونډ شوي دي او د سکول افتتاح باقاعده به اوس انشاءالله کېږي او نور مونږ حکومت ته دا درخواست کوو چې د دې محلې بجلي هم نشته د اوبو پروګرام هم نشته لارې هم نشته مونږ اوس ډېر په دغه باندې لکه مصیبت باندې دې سره ورسېدو دریم د ټول ناول خو مظفر شاه باچا ستا ډېره مهرباني او مونږ خپل سټرګل زمونږ مقصد دا و چې مونږ یاره دلته کې ایجوکیشن په خپل کلي کې عام کو او په دې سکولونو کې د څه چونه غټه منډه ترله زموږ سره چې دا والده نصر الله خان چې دا او ښېګړې فلاحي تنظیم بیا د دې نه علاوه چې زمونږ کم محنت و کم هر څه د دې ځای د خلکو زموږ سره تعاون کول او د مشرانو او د یارانو دوستانو دواګانې وي بل دا چې د دې ماشومانو د مستقبل خبره وه نو مونږ د ایجوکیشن ډپارټمنټ ته ویلي وو چې زمونږ نه هر څومره سټرګل کېږي زمونږ نه هر څومره منډه ترړه کېږي به مونږ کوو خو چې دا سکول دلته کې راشي همدغه جذبې ګرانو کتونکو په کار دی که زمونږ په ځوان کل کې دغه جذبه بیداره شي او د کلي د ولس خدمت هم په دغه جذبه سره شروع شي نو زما دغه امید او تمه ده چې په کلي یو ماشوم به هم بې تعلیمه پاتې نه شي او داسې ګڼ شمېر زمونږ چې کومې مسلې دي هغه به موږ په خپله باندې هوارولی شو بسم الله الرحمن الرحیم د ټول ناول خو به زه تاسو ته دا وایم چې تاسو نن د ماشومانو په دې مخ باندې خوشحالي م لیدلې وي چې د خوشحالۍ انتها نشته او زه به دا وایم چې د ښېګړې فلاحي تنظیم د هر ممبر نن د خوشحالۍ انتها نشته ولې چې په دې پسې چې کومه منډه ترړه یا کوشش شاته دی هغه موږ ته اندازه شته موږ سره د هغې اهمیت دی زه به دا ووایم چې دا د یو کس کار نه او نه د 2-3 کسو کار و دا یو ټیم ورک و چې زه به کریډټ MP نیوز له هم ورکړم چې MP نیوز دلته راغلی او د دې علاقې مسلې را وړاندې کړې وې دویم نمبر بیا ښېګړه فلاحي تنظیم په دې کې خپل کردار ادا کړی دی دریم نمبر په زه دا ووایم چې نصر الله خان چې ده ناظم صاحب چې دی د هغوی زموږ سره ډېره مرسته ده او بلکې زه به دا ووایم چې کله موږ د برابرو د رحمان آباد په باره کې کوم پوسټونه کول بیا ستاسو دا ویډیو راله نو خلک ځي په سیاستدان پسې د هغه دروازې له ناظم صاحب زه ډېر زیات شکرګزار یم چې هغه زما دروازې له راغی دا پوسټونه او ستاسو دا ویډیو چې وکړه هغه زموږ دروازې له راغلې او ما ته پته هم نه وه زوی په ګاډي کې کښېنوم نو مې زه چې زوی اجاز خان د MP نیوز په دې پروګرام په وساطت سره د نصر الله خان چې دا ډېره شکریا ادا کوم بیا د MP نیوز ډېره شکریا ادا کوم او د دې علاقې د مشرانو ډېره شکریا ادا کوم چې موږ دومره یو خوشخبري راوړه او دوی په هغې کې زموږ سره ډېر زیات هیلپ وکړو زموږ سره ودرېدل او نن د دې ټولو کسانو د ټیم ایفرټ چې رایوځی شو نو دا سکول د قیام په وجود کې راغی
اجاز حسین صاحب دا راته ووایه چې په دغې باندې زمونږ کتونکي لږ پوهه کوي چې د دې سکول فلحال عرضي او بیا مستقل په دغه قصه لږ ګوټې واضحه شي او کتونکي به پرې پوه شي چې دا څنګه دا اصل کې یو په ټرایل بیس به دا سکولي پرایمري سکول به چې غالبا دې کې تقریبا 100 ماشومان موږ رجسټر کړي دي نو دا به په 3 کلاسو مشتملي او د 30-35 ماشومانو په سر په د دې علاقې نه یو ټیچر د لمو ورکو هغه ټیچر لبا چې کوم سیلري دا فکس سیلري به هغه به ولا یو ارګنایزیشن چې دا سپورټ کوي دا هغه ارګنایزیشن مدله دا سیلري ورکوي استادانو له او نور به دا د نوي کلي د سرکاري سکول یو سب برانچ ګڼل کېږي د دې بکس وغیرہ د دې ټول سیستم به سرکاري خو د دې فنډینګ چې کوم دی یا د دې سیلري چې کوم ټیچرز له ورکوي هغه ارګنایزیشن ورکوي نو د دې د پرمننټ کېدو یا دلته د سرکاري سکول بلډینګ جوړولو دارومدار د دې سکول په کامیابی ظاهر شاه دی زه ان سی ایچ ډي نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنټ کې ایز ایم سی کار کوم خپل تعارف په مشرانو کوم زموږ د محکمې مشر چې کوم دی د ضلع سوات اعزاز احمد جمال صاحب دا زموږ د ضلع سوات جی ایم دی او ای سی دی سید طاهر رحمان دا ډسټریکټ پروګرام مینیجر دی او زموږ سره هیډ ماسټر د نوي کلي سکول شهزاده صاحب هم راغلی د تعلیم د اهمیت نه خو هیڅوک انکار نشي کولی کم قومونه چې ترقي کوي هغه به تعلیم یافته وي او نن سبا الحمدلله په هر ځای کې د تعلیم اهمیت نه څوک انکار نشي کولی نو ستاسو ډیره مننه ډیره شکریه نېشنل کمیشن فار هیومن ډیولپمنٹ هغه خلکو ته ځان رسي چې کوم ځای ته مخکې نه حکومت نه رسېدلی اگر چې دا د صوبایي حکومت کار دی چې هر ځای کې سکول او تعلیم ورکړي خو چې کوم ځای ته د صوبایي حکومت لا اپروچ نشته نو موږ په هغه بیسس باندې صرف د ماشومانو ته چې کوم سکول ته نشي رسېدی هغې دپاره کور په سطح باندې موږ دا یو سهولت مهیا کوو تاسو دا کومه شوق دا کومه جذبه او دا کومه مینه چې تاسو د خپل کلي سره کوئ ان شاء الله تعالی دلته کې به سکول خو معمولي خبره ده کېدی چې کالج هم په دې رحمان آباد کې جوړ شي خو د هغې دپاره به کار کول غواړي ابتدایي محنت کول به غواړي محنت به کول غواړي منډه به ول غواړي نو اوس دا مونږ چې د څه دپاره راغلي وو مونږ د وخت د موجوده بچو غم دپاره راغلي یو چېرې دا کم بچي چې د دې عمرونه تېرېږي یا ټایم ضایع کېږي چې دا ټایم ضایع نه شي نو په دغه سلسله کې مونږ راغلي وو دلته کې مسله وه د برابړو کلي کې وه دلته هم وه بیا زموږ د ټولو ملګرو په شریکه باندې دلته کې پکې دا ښېګړه فلاحي تنظیم په نوم باندې دلته کې یادېږي د هغې پکې یو ډېر لوی هغه د کردار دی په دې سکول کې او غواړي زموږ د ټولو ملګرو سره په رابطه کې چېرې تاسو چې کوم دی نو خامخا دلته کې د سکول دغه چې دی نو دا ختم کړئ دا مشکلات چې دي نو په دې کې زموږ سره مدد وکړئ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين درانو کتونکو دغه د سکول افتتاحي پروګرام چې په رحمان آباد محله کې وشو تاسو زمونږ په سکرین باندې یعنی د ایم پی نیوز په سکرین باندې وکتو مونږ به حیثیت د دې علاقې اوسیدونکي هم د دې راغلو میلمنو د ښېګړې پلاحي تنظیم او د ناظم صاحب د دغې کاوشونو شکریه ادا کوو چې دوی دغه خپله پیله قدم د رحمان آباد محلې لپاره پورته کړو او دا سکول په وجود کې راغی د دې راغلو میلمنو د شکریا سره تر یو بل پروګرامه پورې خپل کوربه مظفر شاه باچا اجازت ورکوي د لوی الله په امان